ډیرو ماشومانو د قرآن حکیم ختمونه کړي دي او د دې مدرسې چې کوم مدیر دی محتمم دی حضرت مولانا سید رحیم شاه حقانی صاحب چې زما خو ورسره لږ ساعت کې ناسته وشوه خو د عاجزۍ رنګ په هغه باندې چړاو دی زمون ګرځېدل زیات دی او ډیرو خلکو سره ملاویږو خو د مولانا رحیم شاه صاحب داسې عاجزه محتممان دا په خپلو سترګو باندې ډیر زیات کمینو زما خو بالکل دې زړه ته ورپرېوت ډیر زیات خوب او عزتمند او تقوادار انسان دی لم امتنه کېږي الله دې د جون کې برکت پیدا کی او دته چې مو قتل نو ماوي د بنینو مدرسم په اخلاص تا او د بناتو مدرسم په اخلاص تا حالان کې زه چې سارو زما نو ماسخوتن 10 بجې په کم 10 بجې ز کور ته راشم پرون یو مدرسې ته ورلم هغه کې غيو ګرځولم ما ته وی په دې بلډینګ باندې 6 کروڑ روپے لګېدلې دي په دې بل باندې 3 کروڑ روپے لګېدلې دي خو لیکن د هغه مدرسې نه چې زه راووتم ما سره د خپل مرګري نو هغوی ته ما خبره وکړه چې دې مدرسه کې اثر نشته یو مدرسې ته چې وردن نشي اثر پکې وي نو مولانا عبدالرحیم شاه حقانی صاحب مدرسه الحمدلله غته چې مو قتل نو هغه باندې د عاجزۍ رنګ چړاو دی الله دا مدرسه کامیاب کی او الحمدلله ډېر جنکه هغه دې کې سبق وای هغوی تقریبا سخ کال وړه دوره وکړه کال به ان شاء الله د هغوی هغه سبقونه او علم تکمیل ته ورسي او نن هم الحمدلله ډیر ماشومان په دې مدرسه کې د قرآن حکیم حافظان شو چا په ناظره باندې وي رونو من خو ټیک شو چې ماشومان لکان مدرسو ته لیږو خو مولانا صاحب دی چې دا کمې مدرسې وښکې د بناتو دپاره نو خپلې جینکې لوڼه خویندې دا به هم مدرسو ته لیږو چې رب العالمین د دې جنکو نه الله عالمان د دوی نه جوړې کړي دا دیندار شي قسم په الله په موږ او تاسو هم د الله عظیم احسان او په دې جنکو هم د الله عظیم احسان یو زمانه داسې وه چې د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا ته تشریف نو راوړی خلکو به خپلې جمدې لوڼه ښخولې د دواړو جهانو سردار مبارک له یو صحابي راغی او ورته وی د الله رسوله ما ډیر غټه ګناه کړې ده ډیر عظیم جرم مې کړی دی چې ما ته به رب العالمین زما دا جرم او زما دا ګناه ما پکې وکنه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی دا جرم او دا ګناه دا د اسلام نه پس کړی ده او که دا د جاهلیت په دور کې کړی ده او ورته وی نه د الله رسوله زما دا جرم او دا ګناه د جاهلیت په دور کې ده د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی الاسلام یهدم ما کان قبله د اسلام نه چې مخکې چا څومره ګناهونه کړي د اسلام په برکت یې ورته الله معاف کوي هغه ورته وی د الله رسوله زما جرم او زما ګناه دا ډیره زیاته غټه ده د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وی ستا جرم او ستا ګناه څه ده او ورته وی د الله رسوله ما خپله جمدې لور خخه کړې ده رسول الله مبارک ورته وی دام څه ناشنا خبره نه ده خلکو به خپلې جمدې لوڼه په جاهلیت کې خښولې وی نه د الله رسوله
زما د لور د خخېدو واقع ډېره زیاته ناشنا ده ما خوب ته نه پرېږدي ما د اطمینان ژوند او زندګۍ ته نه پرېږدي زما ژوند د سکون نه دی زما خوب آرام نشته د حضرت فاطمه رضی الله عنها شفیق او مهربان پلار ورته مخ راواړو وی څنګه وی د الله رسوله د تجارت لپاره په سفر باندې تلم وړو شور مه کوې امید مې ده چې زما به اولاد پیدا کیږي نو ما خپلې ښځې ته وې که هلک پیدا شو نو د هغه تربیت په ښکلې طریقې او احسنه طریقه وکړه چې د هلک ګورې درنه ضایع نشي او که جینۍ پیدا شوه چې زما د راتلو نه د مخکې هغه خښه کړي وی ښځې مې راته وی چې صحیح ده وی زه د تجارت لپاره لاړم ما کلونه بار تیر کړل ډیر کلونو پس رالم د ښځې نه مې تپوس وکړ چې یې ښځې هلک پیدا شو که جینۍ هغې راته وی چې جینۍ پیدا شوه زما خخولو ته نه ډکېده خو تا راته وی خښه که نو خښه مې کړه وی یو څو ورځې مې په کور کې تېرې کړې زمونږ په کور کې یو ماشومه جینۍ ده ډیره زیاته خشته خوبصورته ښکلې خبرې کوي او زمونږ په دې انګڼ کې وړي راوړي وی ما دې ښځې ته وی چې دا ماشومه څوک ده وی ما دې ښځې ته وی چې دا ماشومه څوک ده وی ما ته وی چې دا زما د خور لور ده ستا د خینې لور ده وی دا ماشومه به راله او زما دې غیږ کې به پرېوته او دې به ما دا د لاس تاو کړی و ما سره به یې د مینې خبرې کولې مور پې کړې وه چې دا دې پلار دی ځان به ورته نه ښکاره کې ماشومې ته پته و چې دا مې پلار دی دا پلار په غیږ کې به پرېوته لاس به یې د پلار نه تو که پلار سره به یې د مینې خبرې کولې لیکن د هغه شک پیدا شو خو ښځې ورته خبره نه ده ښکاره کړې وی دې ماشومې چې ما سره کومه مینه کوله وی ما وی چې داسې مینه خو د اولاد نه ما سیوا پردی ماشوم چا سره نه کوي وی شکی شوم پې وی دې ښځې ته مې وی چې دومره خشته و خوبصورته ماشومه او دومره مینه ناکه ماشومه دا به م د خوش قسمته مور او پلار لور وي هغه مور او پلار به م خوش قسمته وي چې د هغوی داسې خشته و خوبصورته ماشومه لور ده وی ښځه مې پیش وه چې سړی خو ماشومې او لور ته شوق کې دی وی ما ته وی سړی خفه کېږه ما دا زما او ستا بچی ده دا چې تا سره مینه کوي او ستا په غیږ کې پرته ده دا ستا لور ده دا ما پې کړې وه چې پلار ته به دې غږ نه کې دا چې پیدا شوه نو دا ډیره زیاته خشته وه دا زما خخولو ته نه ډکېده نو دا به ما لویوله چې ستا د راتلو ورځې شوې ما خور کره ولېږله دا مې پوه کړې وه چې بچې پلار ته به ځان نه ښکاره کوې چې ستا لورې وی چې دا خبره مې واورېده وی ما وی چې د نور پرېوتونه به مخکې دا زه خښوم وی ښځې ته مې وی چې سسکوره راکه چاري راکه د قبر د کنستو سامان راکه وی ښځې دا شي چاري سسکوره راکړه وی دې ته مې وی چې راځه بچې تا بازار ته بوزم وی دې ډېر زیات په مینه باندې زما دا ګوته ونیوله وی د ښځې مې رنګ زیړ شو لور مې د مور نه جدا کړه رونو په هغې مور به څه تېرېږي چې د هغې د غېږې نه ته ماشومه لور جدا کې او مور ته پته ده چې زما دا لور به خښوي د دې ورځې نه پس زما نظر به زما په بچی نه لګي
الله دې هم د اولاد د غم وساتي. وی دا مې د مور نه جدا کړه، مور ورپسې نیغ نیغ ګوري. وی دا مې د بازار په ځای باندې صحرا ته بوتله، دا مې د یو اونې د سوري د لاندې کینوله او کنده کنستل مې شروع کړل. د عربو ډېره سخته ګرمي ده. وی په ما باندې خولې رالې، په ما باندې دوړې پرېوتې. دې ماشومې لور د خپل پلار دوړې برداشت نه کړی شوې، د خپل پلار خولې برداشت نه کړی شوه. وی دې رامنډه کړې، د خپلې غاړې نه یې لوپټه لر کړه او زما د تندي نه پې خولې وچوي، زما د مخ نه پې خولې وچوي، زما نه دوړې او شګې سنډي. وی ما ته وی چې بس دی که نه بابا، ډېره زیاته ګرمي دې وشوه، خولې در باندې رالې، دوړې در باندې پرېوتې. بابا راځه سوري ته کښېنه، نوره کنده به بیا وکنې باسې. وی دا ما دی سوری تا واپس کینولا. وی ما وطی چه تکی نزد کند و باسم. دا دوارو جهانو سردار مبارک و تیخنو بیا وی زلگیم اغا کندخ کتکوم. وی پا ما نورم خولی زیات شوی، پا ما نورم دوڑ پریوتی. وی دے ماشوم بیا را منڈکڑے، خپل سورے پری خود، خپل اطمینان پری خود او په خپل لوپټا او په وړو لاسونو زما د تندي نه خولې وچوي، زما د مخ نه خولې وچوي او ما نه دوړې سنډي. وی ما ته وی چې بس دی بابا، ډېره زیاته د ګرمي دې وشوه، ډېرې خولې در باندې رالې، بابا نوره به بل وخت کې وکنې باسې. د پلار هغه تکلیف نشي برداشت کولی. د دوړو جهانو سردار مبارک په سترګو نوخ کې روانې دي. ورته وی ښه نو بیا هغه ورته وی د الله رسوله، وی دا مې سوري ته کښېنوله او وی ما ورته وی چې بچې ته سوري ته کښېنه او زه دا کنده او دا سوړه نورم کنې باسم. وی زما کمیس په خولو کې جب جب شو، پا ما باندې دوړې زیاتې شوې. وی دې بیا سورې پرېښود، بیا یې رامنډې کړې او په هغې وړو لاسونو لوپټو زما د تندي نه او زما د مخ نه دا خولې وچوي او ما ته وی چې بس دی که نه بابا، ډېره زیاته ګرمي دې وشوه، نوره کنده به بل وخت کې وباسې. وی ما نه دوړې او شګې سنډي. وی بیا دا ما ته وی چې بابا دا کنده څه وباسې. وی ما ورته وی چې دا تاله، وی چې دې کې به ما ورچې څه. وی ما ورته وی چې او وی راته وی چې بابا جم دی او که به مې وجنې. وی ما ورته وی چې بچې جم دی. وی دا ما ته وی چې یا بابا ما څه جرم کړی دی. وی ما ورته وی چې ته جینۍ پیدا شوې، دا ستا جرم دی. یرونو جینۍ پیدا کېدل او ولک پیدا کېدل دا خو د ماشوم په اختیار کې نه دی. وی دې ما ته ډېر زیات مینت وکړه چې بابا ما مخه خوا.